الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د محدثینو د فقهاو مجتهدینو د خدمتونو په مابین کې یو څو فرق دي. اول ګوري ورونو د حدیث د پاره دو اړخ دي. یو اړخ د حدیث د پاره سند ده، محدثین د سند خدمت کوي، او دویم اړخ د حدیث د پاره متن ده، نو فقها کرام د متن خدمت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث فرمایلی وی، د دې حدیث دو طرفه، یو سند چې دا لاره ده او بل احکام چې دا اصل مقصود دی د دې حدیث نه. موږ په دې دواړو کې امتیانو ته محتاج یو. په سند د حدیث کې لکه حدیث په اعتبار د سند سره خبر متواتر ده، خبر واحد ده، خبر مرفوع ده، موقوف ده، مقطوع ده، مشهور ده، عزیز ده، غریب ده، صحیح لذاته ده، حسن لذاته ده، ضعیف ده، صحیح لغیره ده، حسن لغیره ده، موضوع ده، متروک ده، شاذ ده، محفوظ ده، منکر ده، معروف ده، معلل، مسترب، مقلوب، مصحف او مدرج. په دې ټولو کې موږ امتیانو ته محتاج یو. په قرآن او په حدیث کې دا اقسام صراحتا نه دي ذکر شوي، بلکې دا محدثینو د دې سند خدمت کړی دی. او په احکامو کې لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزمزه کړې، دا په حدیث کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اودس کې مزمزه کړې ده. لیکن د دې حکم به فقها ذکر کوي. فقها د دلیل قوت او ضعف ته ګوري. کله دلیل داسې وي چې قطعي ثبوت او قطعي دلالتي، کله حدیث او آیات داسې وي، کله آیاتونه خو ټول قطعي ثبوت دي، لیکن بعضې صورتونو کې قطعي دلالت وي او نه. نو دلایل په څلور قسمه دي. کله یو دلیل قطعي ثبوت او قطعي دلالتي، او کله یو دلیل ظني ثبوت او ظني دلالتي، کله یو دلیل قطعي ثبوت او ظني دلالتي، او کله یو دلیل ظني ثبوت او قطعي دلالتي. نو د دلیل قوت او ضعف ته د فقها ګوري او د هغې نه بیا مسله راوباسي چې مزمزه فرض ده، بیا چې فرض نو رکن دی که شرط دی، او که سنت ده نو که سنت نو سنت مؤکده ده که غیر مؤکده ده، او که واجب ده بیا په واجب کې واجب لذاته ده او که لغیره ده، او که مستحبه ده. نو ګوره دا په قرآن او په حدیث کې صراحتا نه ذکر کیږي، لیکن فقها او مجتهدین د دلیل قوت او ضعف ته ګوري او دا حکمونه لګوي. نو یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په اودس کې مزمزه وکړئ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مزمزه وکړه. دا حدیث دی. نو د دې حدیث په اول کې سند او لارې، او د دې حدیث په اخر کې مقصود او احکامي. نو د سند بحث صرف محدثینو ته ضرورت دی، لیکن د احکامو ضرورت محدثینو تم دی، فقهاو تم دی، قاضیانو تم دی، بادشاهانو تم دی، صوفیه کرامو تم دی، عوامو تم دی، ځکه چې مکمل دین تاسو ته د فقه په کتابونو کې ملاویږي. نو محدثین د حدیث د لارې او د سند حفاظت کوي، او فقهاو مجتهدین دوی د مقاصدو او د احکامو حفاظت کوي. لہذا د فقهاو د مجتهدینو مرتبه دا د محدثینو نه اوچته ده، او محدثین فقهاو ته په دې مقاصدو کې محتاج دي. امام یحیی بن معین رحمه الله یو محدث دی، د 10 لکو احادیثو حافظ دی، لیکن بیا هم په احکامو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلد دی. د حدیث په احکامو کې فقهاو ته محتاج دی. نو یو فرق د محدثینو او د فقهاو په مابین کې دا شو چې یو حدیث دی، د حدیث د سند خدمت محدثین کوي، او د حدیث د مقصود چې احکام مستنبطه دي د هغې خدمت فقها کوي. او دویم دا دی چې محدثین د هر زمانی احادیث را نقلوي، د اول زمانی احادیث هم را نقلوي، د درمیانی زمانی اوسط زمانی احادیث هم را نقلوي، او د اخر زمانی احادیث هم را نقلوي. او فقها صرف هغه مسله بیانوي چې د اخر زمانی وي. مثلا په حدیثو کې دا هم شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته لمونځ کولو، او دا پکې هم شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله ته لمونځ کولو. لیکن په فقه کې صرف وروستنۍ خبره ذکر کیږي چې د لمانځه دپاره شرط دا دی چې بیت الله ته مخکې استقبال القبلة. نو په فقه کې صرف اخرنی عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم را نقل کیږي، او محدثین د هر زمانی احادیث را نقلوي. او دریم
ګوره فرق د حدیثو او د فقه په مابین کې یا د محدثینو او د فقهاو په مابین کې د دوی د خدمتونو په مابین کې دا دی. لکه زه تاسو ته یو مثال پیش کوم. یو د ډاکټرۍ کتابونه دي، یو د هغې نه لیکلی شوې نسخه ده. مثلا د تبې دپاره د ډاکټرۍ په کتابونو کې 100 نسخې دي، خو ته چې سپیشلیست ډاکټر ته ورشي ستا د مزاج مطابق تا ته د هغې نه یوه نسخه لیکي. نو د احادیثو د کتابونو مثال بلا تشبیه داسې دی لکه د ډاکټرۍ د دې کتابونو مثال، او د فقه مثال بلا تشبیه داسې دی لکه لیکلی شوې نسخه د یو بیمار دپاره. نسخه لیکل د هر چا کار نه دی، لہذا د قرآن او د سنت نه د فقه د مسئلې راویستلم د هر چا کار نه دی. نو یو د ډاکټرۍ کتابونه دي، یو د هغې نه لیکلی شوې نسخه ده. دا لیکلی شوې نسخه دا د فقه دپاره مثال دی. فقه د احادیثو د قرآن کریم نه لیکلی شوې نسخې دي او د بیمارانو د مزاج مطابق په دې کې نسخې دي. نو ګورئ د احنافو او د وابیانو د علماو او د وابیانو د عوامو مثال د 3 مریضانو دی. 3 مریضان دي، 3 واړه مریضان د ډاکټرۍ د کتابونو نه خپل ځان ته علاج کوي، خو یو مریض هغه ډاکټر نه دی او د ډاکټرۍ د کتابونو نه ځان ته د علاج د کولو کوشش کوي، نو دا ځان تباه کوي. دا د وابیانو د ملایانو مثال دی. دوی مجتهدین نه دي او د قرآن او د سنت نه د مسایلو د رایستلو کوشش کوي او دعوه کوي، نو دا ځان تباه کوي. لکه دغه مریض چې ځان تباه کوي چې د ډاکټرۍ د کتابونو نه ځان ته علاج لیکي او ډاکټر نه دی. دویم یو مریض دی، هغه د ډاکټرۍ د کتابونو نه ځان ته علاج لیکي، لیکن د یو مداري په رهنمایي کې. یو مداري ته وایي چې دا د ډاکټرۍ کتابونه دي او د دې نه ماته یو نسخه ولیکه چې زه د هغې نسخې مطابق ځان ته دوایي والم او جوړ شم. نو دا د وابیانو د عوامو مثال دی. د وابیانو عوام هغوی وایي موږ په قرآن او په سنت باندې عمل کوو، لیکن د دې زمانې د ملایانو په رهنمایي کې ډاکټران د دې زمانې ملایان دي، هغوی ته وایي چې ماته د قرآن او د سنت نه مسله بیان کړه چې زه ورباندې عمل وکړم. نو ګوره دوی د همدې خلکو کتابونه ګوري. چېرته یو وابیم قرآن او سنت ډایرکټ ونه کتلو، بلکې امین الفتاوا ګوري، الحق السری ګوري، عرف الجادي ګوري، کنز الحقایق ګوري، حقیقت الفقه ګوري، د همدې ملایانو لیکلی شوي کتابونه ګوري. او دریم هغه مریض دی چې هغه د ډاکټرۍ د کتابونو نه ځان ته علاج کوي، خو د یو سپیشلیست ډاکټر په رهنمایي کې کوي. نو دا د احنافو مثال دی. احناف په قرآن او په سنت باندې عمل کوي، لیکن د مجتهد اعظم یعنی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په رهنمایي کې کوي. نو امامان او مجتهدین خصوصا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زموږ دپاره واسطه فی التفهیم ده او راهنما ده. د قرآن او د سنت نه احکام او نسخې لیکي او امت ته پیش کوي. نو زموږ او د وابیانو په مابین کې فرق په راهنما کې دی. کله وابیان په احنافو باندې دا اعتراض کوي، وابیان وایي چې موږ قرآن او سنت باندې عمل کوو، او احنافو ته وایي چې تاسو په فقه باندې عمل کوئ. نو فقه د قرآن او د سنت په مقابل کې کړه. دا سوال غلط دی. اصل کې داسې سوال پکار دی چې په قرآن او په سنت باندې عمل کول د چا په رهنمایي کې ښه دي؟ آیا د دې زمانې په $2 باندې د خرڅ شوي ملایانو په رهنمایي کې عمل کول ورباندې بهتر دي، او که د خیر القرون د مجتهد اعظم په رهنمایي کې ورباندې عمل کول بهتر دي؟